تعالی نه موډر راولای شي نه مخسته شي پورا دنیا د مقیمت نشي لګولای ان شاء الله تعالی زه به سره ولوم تاسو ودرېږم نو غیرتمندو عزتمندو او پریدو له مخاطب یم مو غیرتمندو عزتمندو افریدو چې څنګه تاسو لا پاته ورو چې په تیرو باندې ډېر سخت حالات راغلی دی او دا حالات چې کوم دي په خپله نه دی راغلی دا چې کوم دي جبرن مسلط شوی دی په تیرو باندې چې څنګه تاسو لا پاته ورو چې کله رژیم چینج اپریشن وشو چې د عمران خان صاحب یو جمهوریت حکومت رو غورځېدو او مونږ چې کوم دي په ټول خیبر پښتونخوا کې د خیبر نه ونیسه تر هزاره پورې د ملاکنډ نه ونیسه تر ډی ای خو نه پورې وزیرستان نه پورې په هر یو ځای کې جرګه وکړه په هر یو ځای کې جلسه وکړه پاسونه مو وکړو او ټولې دنیا له همدا ویل چې د پښتنو د سر سودا یو ځل بیا شوی رو د پښتنو وینه یو ځل بیا خرڅه شوی رو یو ځل بیا په پښتنو باندې دهشتګردي مسلط کیږي خو موږ لا به چې کوم په یو ټیم باندې د پی ډی ایم حکومت وو او په هغه کې چې کوم دي دا ټول سیاسي جماعتونه وو هغه به دا خبره کوله چې نه دا پروپاګاندا کوي دا دروغ وي دا دروغجن دي موږ ته بیا ول چې عین په غرونو باندې دي غرونو نارکوزي کې هغه نه منله او ما غشن ته دا دروغ وي نو بیا چې کوم دي د غرونو نه بزورونو لا راغلل خو ډیر خلک چې کوم دي د مونږ غیرتمند پښتانه هغه وروتل هغه په غټ تعداد کې وروتل هغه ول چې دا پالیسي د بند کامرو پالیسیونه مونږ لا نه دي قبول مونږ د دهشتګردي یو ځل په خپل خوره باندې نه منو د یو ازلانه چې هغه کمی زلیدي د غونه چې کوم دي وتختول نن ولته چې کوم دي الحمدلله د الله په فضل امن دی خو بد قسمتونه چې په کومو ضلعو کې دغه شای سیریس ونه خستل شو نن ولته چې کوم دي مونږ د بدامنۍ شکار یو په هر حال وخت وسم دی تلای چې څنګه یو ځل مخکې په بند کمرو کې فیصله شوې و چې د عمران خان صاحب حکومت پر غورځوو نو هغه بند کمرو فیصله په پاکستان باندې امپلیمنٹ شو او د عمران خان صاحب یو جمهوریت حکومت چې په کم کې په خیبر پښتونخوا کې په قبایلی اضلاع کې امن و هغه یو غورځولو دغه نتیجه دا راغله چې یو ځل بیا دهشتګردي مسلط شو په خیبر پښتونخوا باندې په پاکستان باندې داسې حکومت مسلط شو چې د مونږ کم معیشت و کم چې کم د مونږ اکانومي و هغه په بهترین طرز باندې روانه وه هغه وغورځېده د مونږ چې کومې فیکټریونه دي هغه بند شوې د مونږ نوجوان بېروزګاره شو د مونږ نوجوان نن د پاکستان نوجوان نن که فرض کا بهر ملکونه ویزې ورکوي نو د 50% د 60% نه زیات خلک په پاکستان پریدي او دغه نه بيتي بلکې 80-90% ځوانان ځکه چې دلته وته د روزګار مواقع نشته هغه به تختی نو چې څنګه یغه باند کمرو فیصله نقصان کړی دی پاکستان له عمده شونته چې دا کم د دهشتګردي یو ځل بیا لهر په خیبر پښتونخوا باندې مسلط شوی دی په باند کمرو کې د دغه نقصان دی په تیرو باندې چې کله د اپریشن فیصله په باند کمرو کې کېدله او مولا پتا ولګېده زه ته روچا شوم مو ته و چې ګوره دا فیصله د تاسو غلطه رو کایو دویشت ملټری اپریشن فوجي اپریشن تاسو کړی دي د یو څه نتیجه وروتي وي د یو سره چې کم دي امن روغلی وي نو ټیک ته یو بل موکا چې 12,000 انټيليجنس بیسډ اپریشن تو کړی دي په خیبر پښتونخوا کې د یو څه نتیجه روغلی وي ټیک ته بل موکا خو چې دیغه نتیجه هم نروزي مونږ په خیبر پښتونخوا کې بدامنۍ نه ختميږي دهشتګردي نه ختميږي نو ته بیا څنګه یو بل اپریشن کوي او دغه اپریشن به څه بهتري نتایج وي ته مونږ په دغه باندې پوي کا مونږ ټول د خیبر پښتونخوا چې څومره سبي جماعتونه وو د هر مکتبه فکر خلک مونږ روخوند کړل د خیبر پښتونخوا اسمبلی د چاتلوندې مونږ یو غټه جرګه وکړه په یخ کې چې کوم دي 15 نکاتي ایجنډا یو فائنل کړه چې په یخ کې وای ایجنډا دغه وا چې ملټری اپریشن د وی مسلې حل نه دی یو طرف له خو د خیبر پښتونخوا ټول خلک ټول سیاسي او مذهبي جماعتونه د هر مکتبه فکر خلک د یو خبره کوي چې ملټری اپریشن د دهشتګردي د ختمېدو الوج نه دی د سره نه ختميږي ته ممکن واته د مونږ نه رای وخلات دلته چې کوم دي سیاسي مذهبي جماعتونه کېناوه ته د مونږ مشرون کېناوه چې هغه پوي دی هغه په جرګه مرکه پويږي هغه خبره باندې پويږي هغه چې کوم دي د وته او یا کولونا د پاکستان حساب او هغه چې کوم دي د هر خو بدنه
په دغه په خیبر پښتونخوا حبیب الله خې مشورې درکې په یو مشورو باندې چې تا عملو کې نو ته به چې کوم دی مستقل امن طرف له لور شي خو نه په باند کمرو کې فیصله وشوه په تیرو باندې یو ځل بیا اپریشن مسلط شو ویلته 24 رکنی کمیټي جوړه شوه چې هغه د تیرو خپل خلک وو د آی جی اف سی د کور کمانډر په سربراهي کې دغه خلکو ویلته چې کوم دی دغه سره جرګې وکړي دغه وته ول چې د خلک تاسو روبو سو زکه چې دغه د کورونو نه په مونږ باندې دهشتګرد حمله کوي نو چې کومه پر دایل توی مونږ ملټری اپریشن نشو کولای دغه 24 رکنی کمیټي کوم لړل کوم سره نه منله خو بهر حال مجبور شول 24 رکنی کمیټي مجبور شو دمو پریدای کوم مجبور شو چې کم پتیرو کې دی دغه خلک چې کم دي د دغه په وینو د کور کمانډر پېښور د آی جی اف سی په وینو باندې د تیرونه روته په کوم وخت کې چې کله د ووري سیزن دی سخت جمع دی ولته ووري وریږي د نن نه کم سے کم 2 میاشتې پهلا مو دا یو خبره وکړه چې تاسو اپریشن تیوري ولته چلا کوو ولته ووري وریږي په غرونو باندې ووري دي سخت جمع دی په دغه سړک کې ولته چې کم دی په غرونو کې یا چکچتا چې کم دی تاسو اپریشن کوو ولته خو سناورم نشي پته کېدای نو تاسو چا خلاف د ووره خلاف اپریشن کوو خو خبرې ونه منلې جبران انخلا وشوه د تیرونه چې کله د مو غیرتمند او پریدیر وتل ولته یمو غیرتمند عزتمند خويند مایند د مو د ګل غوندې کې مشمون په دغه ورو کې بهر وتل نو غټول دنیا د تصویرونه لیدلې دي نو ولته چې فرض کته اوس اپریشن نشه کولای خلک تیمرو بوستل نو ته لا پته ولګی دا چې د باند کمرو کې کومه فیصله شوی و هغه د مونږه غلطای شوی دی دغه دا فیصله غلطه کړی و دغه سوچ وو چې صوبایي حکومت او چونکه دا د سهیل افریدي خپل ابایي زلادو دای چې کم دي تیروي خپل خورادو دغه نه چې موږ د خلک روبوسي دغه خلکو به چې کم دي د سهیل نه نفرت شي صوبایي حکومت نه به نفرت شي دغه چې کم دي دغه پاکستان تحریک انصاف او یا د صوبایي حکومت د ختمادو ذریعہ جوړ شي خو ولته زلولم خپل تیرو خلکو لا ټولې دنیا ولیدل چې د تیرو خلکو مولا کما مینا روکړه کمی ذات یې روکړو ولته چې کومه طریقه باندې د موسره ملو شول دغه لې خوند ور نکړو دا هرون شوال چې دا خلک مونږ روبوستل دغه خلک چې کم دي مونږ په زور زبردستی باندې ولته اپریشن مسلط کوو په دغه باندې دا څنګه چې کم دي وسم د سویل سره مینا کوي ذات ور کوي نو دغه لا پته ولګی چې دغه چې کومه ډراما واغه فیل شو چې دا پته وته ولګیدا نو وفاقي حکومت د طرفه ابل رزیو ریلیز پریس ریلیز راغلو پریس ریلیز کې دا خبره وشوه چې دا خلک چې کم دي په خپل وروتي دي دا چا مجبور کړی نه دي نو زه خو یې په شدیدو الفاظو کې مزامات کوم دغه خبره ځکه چې مو د تیرو خلکو د مو د تیرو پریدو د مو د تیرو مشرونو کشرونو خويندو مایندو قرباني ورکړه د ملک د پورا د قوم د پورا یو ځل بیا هغه روتل د خپل کورونه څوکم چې کم دي په خپل خواخه باندې نه پریدي دا چې کم دي سره چا زین نه مانی چې زه به خپل کوله پریدم او زه به چې کم دي د پخښولې باندې پرېږدم په زور باندې اداره وخت دي خو د وفاقي حکومت دغه پریس ریلیز دا انتهایی خطرناک دی دا د صوبې او د ادارو په منځ کې چې کم دي جګړه جوړېدل دي دا د صوبې او د وفاق په منځ کې جګړه جوړېدل دي دا د اعتماد د فقدان هغه لول بیرولي چې د دانا بعد به چې کم دي نه مونږ په ادارو باندې اعتماد کوو نه به چې کم دي په وفاقي حکومت باندې اعتماد کوو او دا به چې کم دي د صوبا او د عمل بل طرف لا بوزي مو ته چې څنګه دوه پریس ریلیز وکړو مو ته چې په دا باندې موفي وغوړو د مو د خلکو نه د مو د قوم نه او دا پریس ریلیز واپس وخلو کینې زبه ورڅم خپل خلکو لا خپل پریدولا خپل د خبر غیرتمند خلکو لا زبه ولته چې کم دي د تور په ورځ باندې په 2 بجې په جامرود فوټبال سټیډیم کې ز جرګارو غوړم دغه ولته به چې کم دي ز دغه نه پښتنه کوم دغه هر یو شي چې تاسو په زور وروتي یو په زور چارو وخت یو کا په خپل باندې وروتي یو دا قوم به فیصله کوي دا قوم به دغه دنیا لوي چې مونږ یې په زور باندې وروتي یو چې یو ځل دغه خبره چې کم دي زره وخله موټوله دنیا لا وخایم چې دا په زور وروتي دا په خپل باندې نه دی وروتي نو بیا به ان شاء الله ولته زه د مخکې لا عمل اعلانم کوم نو تاسو ټول چې څومره د مو د خبرو سیدونکو اقوام دي کاغه پریدای دی کاغه شلمانای دی کاغه شینور دی کاغه ملګری دی
په 2 بجې د تور په ورځ باندې جمرود فوټبال سټیډیم له زون ورساو دا به ان شاء الله تعالی موږ د نیول خایو چې د موږ سره ظلم روان دی د موږ سره جبر روان دی په موږ باندې یو ځل بیا پریشن مسلط شوی دی چې کومه د بند کمرو فیصله وا چې اوس وته پته ولګره چې ویل دا چې کم دی موږ په دغه کې نه کومیګو نو په خیر واستو کوي په خیر واستو کو دوله به نه پرېګدو دویمه خبره زه چې کوم دي د خپل پښتنو سره ویلوړ یم زه د خیبر پښتونخوا ټول عوام سره ویلوړ یم factory price. ځکه چې د مو خیبر پښتونخوا لیبرټي نه ده چې هر یو سړی به ارتي خپل فیصله به کوي بند کمرو فیصله به په مونږ باندې مسلط کوي خپل تجربه به کوي دا چې لیبرټي ده دا چې کوم دي کیړه مکوړي دي د خبر پښتونخوا خلک د موږ د پښتنو وینا دومره سپکه ده چې هر سړی به ارتي او وینا به غورځوي او بیا به څوک د پښتنو نه وي دا نه مخکې به نه وای وزشتایم ان شاء الله کوم به په اخري حد پرې بچم د وینې اخري قطره پرې ان شاء الله تعالی د خپل خلکو سره زوی لوړم زه بیرستو کېګم نه خو د مو توقات توسو به د مصر ان شاء الله ودرېګو ټول پښتون قوم به مصر ودرېږي د خیبر پښتونخوا عوام به د مصر ودرېږي د پاکستان عوام به مصر ودرېږي ان شاء الله تعالی او دغه لا به شکست ورکو دغه لا به خایو چې باند کمرو فیصله پاکستان هم نقصان ورکوي صوبول هم نقصان ورکوي دا مزید مونږ په یو صورت باندې نه مانو خو دغه پریس ریلیز نقصان څه وشو نقصان دا وشو چې دا 24 رکنی کمیټي چې کومه د آی جی اف سی او د کور کمانډر په سربراهي کې جوړه شوې و چې کومو جرګې شوې دي دغه سره میټینګونه شوې دي دغه سره واده شوې دي 24 رکنی کمیټي سره یو خو د پریس ریلیز را د کور کمانډر آی جی اف سی اعتماد بالکل زیرو شو ادانه بعد به نه سرکوري خلک نه قومي خلک نه مشرون نه کشرون نه چې کم دي حکومت دغه خبرې سیریس اخلي ځکه چې دغه خو څه حیثیت پته نشو سبب بدل ته چې کم دي دا بل خبره وکي بیا به بل خبره وکي او ولته به مرکز نوې چې نه دا خبره چې کم دي فزول دي نو دغه سیاست پته نشو دا انتهایی خطرناک خبره ده دویمه خبره چې دا 24 رکنی کمیټي دغه د آی جی اف سی او د کور کمانډر په خله باندې د قوم سره واده کړی دي دوه میاشتو کې چې کم دي د خلک واپس بوزي دا ودان دغه په خله باندې شوی دا مو ته ویلته چې کم دي په بوډا کې دا خبره وکړه چې دوه میاشتې زده دغه په خله باندې د اعتماد نه کوم ځکه چې دوه میاشتو کې مولا اثرات نه خوري چې دا به تاسو واپس بوزي ځکه چې ولته ووري شروع دي ولته خو دا اپریشن کولای نشي دا خو صرف د مخ خرپېدو لپاره د صوبایي حکومت د خرپېدو لپاره دغه اپریشن وو چې کومه د روپو دا زه اسرا ولوریم مور ریلیز کړی دي خپې غو روپو باندې دغه تکلیف دی دا تکلیف ته څه دی دا تکلیف ته ځکه دی چې د مونږ ټولو پښتنو لا پاتره چې کله دا مخکې اپریشن کېدلو چې کم کولبي ویرون شي کم کوربا ویرون شي خراب شي موت شي په جټ بمبوري کې په ډرون اٹیکس کې یو د پره به 4 لک روپے مونږ ورکو مخکې اپریشن کې دا ودا شوی و او سپیره هغه ودانه د پوره شوی مونږ د نارت وزیرستان چې کم مرګری دی ورونه دی هغه په بکاخیل کې کو یو سره ودا شوی و چې تاسو له به میاشتې مونږ دومره روپے درکو د لاسو کولونه غولاغه روپے نه ملويږي صوبایي حکومت د خپل جوبه ورکوي دغه روپے زکه چې د نظریه د هر څه مو خپل سترګو لیدلې دي مو د خپل خلکو محرومیون لیدلې دي مو د خپل خلکو درد لیدلای دی نو ځکه وته چې کوم دی اول نه مو زون برابر کړو چې کا فرض کا چې کوم دی دوه غلطه فیصله کوي د بند کمرو فیصله مسلط کوي چې زه وته تیار وم دا په دغه څلور عرب روپو باندې خپادي دا نه غوړي چې قبایل ترقیو کی دا نه غوړي چې پښتون باندې پیسې ولګي دا نه غوړي چې پښتون چې کم دي دومره توکاتوار شي چې هغه مین سټریم لا روشي ځکه چې د شلو کلونو موږ وینو کنه د باند کمرو فیصلې دي په پښتون باندې چې کم دي مسلسل امپلیمنٹ کیږي د پښتون وینا تالی کیږي اتیا زرا خلق مونږ خپل شهیدون د قوم لا ورکړل د ملک لا ورکړل دغه نه بعد چې کم دي په مو باندې بیا د شتګردي مسلط کیږي مونږه مزید قرباني غوړي دا به نور نه چالي زه اسرا ولوریم چې د صوبایي حکومت په توګه باندې چې شای مرتي ان شاء الله تعالی زبر ته غره پښونته ولورم ټول پښتون قوم لازم دا غوي د توسو په توګه باندې دا غتی چې دوزل ودرې کو ځکه که دوزل لمغاغو چاته نکړو دوزل ونه درېدو نو دا شنته جنازه بوشتاو زه اسرا ولوریم زبر توسو مقدمه ټول پاکستاني قوم لم خایم او زبر چې کوم دي انټرنیشنل دنیو لم خایم
صرف د موتوقات چې کوم دي پښتونای عوام دی د خیبر پښتونخوا عوام دی تاسو چې د خپل حق د پر ودرېږو ان شاء الله زه د صوبې چیف ایگزیکټیو د عمران خان داسې په یې سره د غره غونډې کې ولور دی ان شاء الله تعالی نو موډ راولای شي نو مخستای شي پورا دنیا د مقیمت نشي لګولای ان شاء الله تعالی زه به سره ولورم تاسو ودرېږو ډیره شکریا مهرباني و مالین الا البلا नाज़रीन, पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अगर बायकॉट करता है तो इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है और सबसे बढ़कर आईसीसी को क्या नुकसान हो सकता है, इस हवाले से कुछ मालूमात आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि क्या पाकिस्तान बायकॉट भी करेगा या नहीं। तो जो पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उनकी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात हुई और वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो उनकी डिस्कशन हुई उसमें जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहसिन नकवी को कहा है कि बायकॉट हमने नहीं करना, कोई तीसरा रास्ता आप निकालें जिससे पाकिस्तान का मफाद भी जो है वो पूरा हो और बांग्लादेश का मफाद भी पूरा हो। अब नाज़रीन करम, दो ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर है। एक ऑप्शन तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो 15 फरवरी को जो टाकरा होना है पाकिस्तान और इंडिया का श्रीलंका में, उसको पाकिस्तान जो है बायकॉट कर दे, वो मैच खेलने से इनकार कर दे। इससे ये होगा कि इससे हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा माली नुकसान होगा और सबसे बढ़कर आईसीसी को भी सबसे बड़ा माली नुकसान हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हिंदुस्तान के साथ मैच के दिन ब्लैक पट्टी जो है वो अपने इधर बांध कर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि आईसीसी की जन्म से बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और ये पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी हैं पीसीबी के चेयरमैन, उनकी जानब से आईसीसी की मीटिंग में भी ये मामला उठाया गया था और कहा गया था कि अगर आप हिंदुस्तान को उसकी मंशा के मुताबिक दुबई में खिला सकते हैं तो बांग्लादेश को क्यों नहीं। अब यहाँ पे बुनियादी सवाल जो हमारे सामने आया है वो ये है कि अगर पाकिस्तान जो है वो बायकॉट करता है, ऐसी सूरत में पाकिस्तान को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। तो नाज़रीन इकराम, बीबीसी के मुताबिक पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है तो सबसे बढ़कर जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पाबंदियां आयद की जा सकती हैं आइंदा आईसीसी के जो इवेंट्स हैं उसमें शिरकत के हवाले से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। सेकेंडली, पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी टीमों के साथ जो बायलैटरल सीरीज़ हैं वो मुअत्तल हो सकती हैं और इसके साथ साथ पीएसएल में जो बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को एनओसी जारी किए गए हैं आईसीसी की जानब से, वो भी आईसीसी जो है उनको विड्रॉ कर सकता है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को गहरा धचका लग सकता है अगर पाकिस्तान जो है वो टी20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो सालाना फंड हैं वो भी आईसीसी रोक सकता है। अब पाकिस्तान कितने फंड जो है वो सालाना आईसीसी से ले रहा है, ये मैं आपको सबसे पहले डिटेल बताते चलूंगी। देखें, आईसीसी जो है वो सालाना कम पेश 60 करोड़ डॉलर जो है वो अर्न करता है, वो जितनी भी बायलैटरल सीरीज होती हैं इसके जो रुकन ममालिक उनके दरमियान। तो उस अर्निंग में से पाकिस्तान को कम पेश 5.75% जो है वो मिलता है। मतलब 60 करोड़ डॉलर है, उसमें से पाकिस्तान को जो है मिलेगा कम पेश 3 करोड़ 45 लाख डॉलर। लेकिन यहाँ पे अहम तरीन बात यह है कि इस 60 करोड़ डॉलर में से जो सबसे ज़्यादा आमदन जो है वो जाती है वो हिंदुस्तान के बोर्ड को जाती है, वो तकरीबन जा रही है 30%। यानी कि 60 करोड़ में से 30% जो है वो हिंदुस्तान के बोर्ड को जाता है और बकिया 62% जो है वो दिगर मालों को जाता है। तो यूं अंदाजा लगा ले कि आईसीसी का जो रेवेन्यू है उसका सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो हिंदुस्तान को जाता है। तो बात अगर की जाए पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बायकॉट की, जो कि पाकिस्तान जो है वो कंसीडर कर रहा है और पाकिस्तान बायकॉट कर सकता है। इस सिलसिले में नाज़रीन आपको पता चलूं कि आईसीसी जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैचेस से सबसे ज्यादा आमदन हासिल करता है और ये एक अंदाजे के मुताबिक एक मैच जब होता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उससे आईसीसी 1 अरब डॉलर जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है। तो यूं आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान आईसीसी से सालाना 3 करोड़ 45 लाख डॉलर जो है वो अर्न करता है, मतलब वो लेता है फंड। और पाकिस्तान और इंडिया के मैच से ही आईसीसी अकेला 1 अरब डॉलर जो है वो अर्न करता है। तो अगर पाकिस्तान जो है वो बायकॉट करता है तो ये आईसीसी का जो इवेंट है उसको भी बेईमानी कर देगा, मफलूज कर देगा और ये पूरे इवेंट का जो मज़ा है वो फीका पड़ जाएगा।